بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو ګرانو کتونکو اوریدونکو، زه امین الله محمد یم او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل. 13 هفته د پښتنو قومي جرګه په خیبر کې وشوله او په دغه خیبر جرګه کې د خیبر پښتونخوا او د شانت جنوبي پښتونخوا نه په زرګونو خلکو په دغه جرګه کې ګډون وکړو. په دې کې چې کومه پریکړه وشولې د ټول نه اهم او غټه پریکړه پکې دا و چې رسونه قبایلی سیمو کې چې څونه ترهګر ګروپونه دي، مسلح تنظیمونه دي او دغه شانتي د دین علاوه پاک فوج چې کوم الته تعینات دی واغی چې دغه پراته دي، نو دا دوانه په دوه میاشتو کې دنه چې د قبایلی سیمې دغه زینب پرې دي. خو مونږه دغه پریکړه چې وکړه نو دوه میاشتو کې چې د لکه دغه ترهګر تنظیمونه او بیا فوج دغه زینې استل دا اسانه خبره نه ښکاره کېده. خو بیګا یو پوسټ مخې تراله چې په بنو بکخیل چې کوم علاقه ده الته چې باقاعده چې کوم ترهګر تنظیمونه دي او بیا خاص کر ټي ډي پی داغي چې کوم دغه دي مسلح کسان دي نو هغه په سړکونو باندې ولاړ دي، باقاعده گشت کوي، باقاعده چې د گاډي ودري. تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري، تاسو وګورئ چې دلته گاډي راځي، هغه تلاشي کیږي او په گاډو کې چې د سرکاري خلکو چې د هغه تلاشي کیږي، د هغه کارونه چې کیږي او هغه ګوري چې یا بده کې وسوک سرکاري کس خو پکې نشته. نو دا ویډیو ډیره تشویشناک ویډیو دا مخې تراغلی دا بده کې تاسو کته شي چې هغه دغه په سړکونو په غاړو باندې ولاړ دي او هغه چې خلک تلاشي کوي او هغه باقاعده کنټرول سنبال کړي دي او دغلته ناکبندي لګول دا او چې سونه گاډي تیریږي نو داغي تلاشي کوي، بیا پاره کې سکناس داغي تلاشي کوي، بیا داغي شناختی کارت کتل کیږي، داغي سرویس کارت کتل کیږي او په ټولنیزو رسنیو بیا خاص پر واتس اپ ګروپونو کې دا ویډیو چلیږي او دا هم ویل کیږي چې سونه سرکاري اهلکار دي نو هغه دي خپل ځان خیال ساتي او چې کوم متبادل لارې دي نو هغه دي اپناو کی. دا هم ویل کیږي چې دغه چې کوم ځکه ناکاره دغه ټي ټي پی کسانو لګول دا نو دینه 200 میټره فاصله کې د پاک فوج یو چاونې هم دا دغلت چې دی هغه پراته دي. خو بیا د بد مرغه چې دلته دا رازینو په بنو کې پرون د الته چې کوم د پښتنو د امن یو جرګه ده نو هغه غونډه هم کړې ده، هغه نن ورځ باندې اجلاس هم راغوښته دی، هغه په بنو کې چې دی امن پاسون کې یو ځل بیا نو داغې نه پس بچ دي حالات نورم چې دی داسې کړکې جن کیږي. نو الله دې رحم وکړي. دا تر اوس ساعته پورې چې کوم اپډیټس نو امي تاسو درکو چې دغه ویډیو راغلی دا واغې کې چې ښکارا پته لګیږي چې دغه ټي ټي پی والا ته بالکل دازې حواله شوی دی، واغې خپل گشتونه کوي او دغه ځای کې ناکام هم لګولې ده. اوس موږ لره کې اجازه د لوی الله پامان.